أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ګران شهید اتل شهید عثمان شهید په دې احتجاجي جلسه کې په ضلع کلاسفلا کې د دې جلسې قدرمن مشر ګران محبوب چیئرمین محترم محمود خان اڅکزی او دلته د مرکزی او د پښتونخوا مرکزی او صوبایي ایگزیکټیو مشرانو کارکنانو او د کلاسفلا سپینږیرو ځوانانو د ټولو مخکې زه ګران شهید عثمان خان ته د عقیدت ګلونه ګران عثمان خان ما سی اوس د ده بچي خوشحال خان تقریر کاو نو ما به داسې سترګې پر پټو کې نو داسې ښکاره کېدل چې زه عثمان اورم او چې سترګې په مخلاص کې د ده د لاس د ګوتې د تقریر سټایل هوبهو د خپل پلار په شان خان شهید د شهادت بعد محمود خان پرېښو او عثمان خان د شهادت بعد موږ ته خوشحال خان پرېښو دا د دنیا ژوند دی دا به تېرېږي کل نفس ذائقة الموت هر یو به د مرګ خوند څکي کاش زه خپل ځان په باره کې دا وایم چې زما مرګ د خدای له داسې مرګ څخه ماته الله پاک نصیب راکړي لکه د عثمان خان عثمان خان کی همت و عثمان خان کی جرأت و عثمان خان خبره بالکل ښکارا او برمنډه کوله ځکه په دې ملک کې رښتیا خبره کول صفا خبره کول د حق خبره کول دا او موږ راغلي یو دا مشران راغلي دي تاسو ته د کلاسفلا او ځوانانو سپینږیرو ته د هر ګوند ځوان ته د پارټۍ کارکنان ته دا پیغام راوړی دی یا به یو کږې که یو نسوي نو د ورکږې او حالات ښکاره کړي چې خلک موږ ورکوي خلک ځینې خلکو ته احتیار په غاړه کې ور واچاوه څڼې ور پرېښولې او افغانستان ته واستول کله دې خوا مري دا هم پښتون دی او کله هغه خوا څوک وزني
هغه بدبخته هم افغان دي، پښتون دي. پښتون په پښتني د پښتنو دي، لیکن په ګای ډیر پوه خلک دي، د حکومت صلاحیت لري. او که دون پوه خلک دي، د داسې پوهانو خلکو دا وخت په پاکستان ته ډیر ضرورت. دا پوه خلک د عمران بجای و دا پوهانو خلکو ته په لاس ورکړي، بیا به زه وګورم چې د دې ملک انجام څه شي. عزیزانو، سر به خلاصو. هسې دا روایتي جلسه نه ده بس موږ راغلو لاړو، نه دا ستاسو مستقبل دی. عثمان خان چې سر بایللی دی، ستی پر سر یې سر بایللی دی، ستی د حکومت پر سر یې سر بایللی دی. که سبا زما د بل کارکن سر ځي، هغه به هم ستی پر سر ځي، ستی د حقوق پر سر به ځي. ګوره الله پاک چې دا دنیا پیدا کړه او انسان یې د دنیا ته راولړی، او د دې انسانیت دپاره چې په صحیح معنا باندې اشرف المخلوقات ځین جوړ کړي، 1,40,000 کم و بیش پیغمبران یې وراوستل. او دغه پیغمبرانو چې 900 کالو عمرونه له هم درلودو، هغه ډېر مهنت پر دې کام باندې وکړي، او د هغه باوجود دا کام په 1,40,000 کم بیش پیغمبران کې 1,00,000 پیغمبران شهیدان کړل. ولی چې پیغمبر کار دا و چې حق خبره به کوله. د پیغمبر کار دا و چې د ظالم لاس به د مظلوم له ګریوانه کړي. او د الله پاک حکم دا و چې د ظالم لاس به نیسي که دا توان لري، او که دا توان نه لري په خوله به ورته وایي چې بد یې، ظالم یې، ظلم کوي. او که دغه توان هم نه لري نو بیا نفرت ځینو وکړه، نږدې مه ورځه، مخ ځینې واړوه، چې دته دا احساس وشي چې دا خلک ولې له ما مخ اړوي، چې دوی د خپل ځان اصلاح وکړي. لیکن عزیزانو، په موږ کې یو داسې تربیت راکوي چې دا ملک د ظالم دپاره جوړ شوی دی، دا جیلونه د ظالمان دپاره جوړ شوي دي، د مظلومانو دپاره، د ظالم دپاره. دا ملک د ظالم دپاره جوړ شوی دی، د مظلوم دپاره. دلته یعنی هغه پارټیانې چې د خلکو سرونه ربلي دي، هغه په پارلمان کې ناست. او دلته هغه پارټي چې خپل سرونه ورکړي دي د کام دپاره، هغه د یو بریګیډیر په کینا باندې ټول له اسمبلیو له پارلمانو فارغ کړي. بیا راځم دا وطن ته. دا وطن موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی. دا وطن زموږ پلرو نیکهګانو د سر په سودا، د سر په شیندنه موږ ته را ګټلی دی. اوس د الله پاک لخوا الله پاک پر موږ مهرباني کړې ده چې موږ ته ډېر لوی، پراخ او غني وطن را کړی، له وسایلو ډک وطن را کړی دی، د دنیا ټول نعمتونه را کړی دي. لیکن پر دې باندې واک او اختیار د بل دی. پر دې باندې واک او اختیار د پراچا دی.
د هاشمي دی، د شیخ اسلام دی، د شیخ عاقل دی، د جنرال هارون دی، د جنرال آصف دی او نور جنرالان هم اوس پکې شامل شوي دي. شاید بابت د دې معلومات وي چې په لورلایي علاقه کې کم فلورایډ یا نور داسې شیان پیدا شوي دي. د دې تر شا جنرالان ولاړ دي، الاټمنټ سے جنرالانو کړي دي. که سهار دا ستا په تور غره او په سپین غره کې سهار ماربل پیدا شي، کویله پیدا شي یا بل نعمت پیدا شي، دا به د جنرالانو دپاره لټ کړي. او دا څنګه جنرال دی چې باوردي جنرال دی هم زموږ په څټه کې سپور، او چې ریټایر شي د ریټایرمنټه بعد چې تر څو پورې مري هم زموږ په څټه کې سپور. یعنی زه یو مثال د دې درکوم. شاید دلته ناست وي د مسلم باغ ملک محبت د هغې دپاره له 6-7 کاله ما کوشش وکړ. ما ته راغی هغه د سینټ په وخت کې چې دلته په مسلم باغ کې د ډاینامایټ ضرورت، نو صاحب ته کوشش راله وکړه چې دا ډاینامایټ کوټه و ما ته میلاو شي. دا د مسلم باغ ماین اونر چې دی د دوی مسله دي. نو ما خپلې منډې ترنډې حتی کې ویل نه دي پکار چې هغه 10 لک روپۍ ډپازټ جمع کېدی هغه له ما ورکړي. NOCs ټوټل فایل تر وزیر داخله چودھری نثار پورې دا شی ورسوي. لیکن ریټایرډ هارون جنرال هارون او ریټایرډ جنرال آصف له اسلام آباد حکم جاری کړ او کور هډ کوارټر ته وویل چې ډي سي ته د کلاس الله ډي سي ته وایه چې و دوی ته NOC جاری کړي. ډي سي مې منع کوي. ډي سي خو یو میاشت رجسټر وکړي، لیکن یو میاشت بعد ډي سي بدل کړي او کوم وخت بدلاو هغه وخت دا آرډر کوو. نو ته 25 خوشاله یې. اے جلال زه او کریم زه او شای زه خالد جړۍ پر څا باندې ته په ډبرو څونی ځل وزلې پر هغه ترو وګو باندې پر داوچ شلو او پر سرغوسو پر ونو باندې ته څونی ځل ډبو ولې څونی خلک په جیلو کې پراته دي، څونی مو وزلې دي. ستر پر وچه شلا څوک نه پرېږدي. او هغه وطن چې پلارو نیکه درله ګټلی و، سهار یو سړی راځي 5 ګوت کاغذ راړي 5 لاینه چې دا غر ما له هغه سره تر دې سره لاټ کړی دی، دا کولنګ ویلچه ده، دا درواخله ته به زما دپاره کوله راباسي. یعنی ته به مزدور یې. پښتانه د دوه کاره دا خلاص کړي، یا کلاشینکوف یا بلچا، دا دوه کاره به کوي. خپل وطن به لوټي، په خپله به دا بلچا وایي او خولې به پکې درېدلی وي. دا به کویله او سنګمرمر او فلورایډ او کرومایډ دا به ودته ورکوي. سکولونه به دا نه دی چې دوی سکولونه نه شي خلاصولی، سکولونه هم خلاصولی شي او ماشټر هم حاضرولی شي، لیکن دوی دا قوم بې علمه ساتل غواړي. بې علمه قوم دا چې هر څه کم ریکارډینګ کوي، کمه لار په لاس ورکوي، بیا به قوم هغه کار کوي.
ځکه دا وخت ته یو لیبر یې مزدور یې په خپل وطن کې هم او د بل په صوبه کې هم او بله خواته یې کلاشینکوف په لاس ورکړی دي چې لاړ سه افغانستان ونړوه لاړ سه افغانان ووله او پاکستان افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه جوړه یو ورځ دا ټوپک مو لږ شوق لرم کوټه کې یو دوکان دی دا دوکان ته ورغلم دا چې د بنان مردنان دا راټول پنځه طالبان راغلل لنډې لنډې ببرې چوڼې چې هغه په دوکان کې کښېناسته دا پنځوس طالبانو دا یوه پښه سیده وغځوله دا پښه یې سیده وغځوله دا یوه یې راټوله کړې وه نو دا یو پرتوب پیسه ټوله وه ما چې ورته وکتل پښه یې پلاستیکي وه پنځه طالب وو د پنځوس طالبانو یوه پښه پلاستیکي وه یعنې ستا نیم قوم یې در رافایج کوي یو پښه یې کوي زموږ جام به تلو په خوا زموږ یو پښه وشو ورباړو ستا قوم یې سکریپ کوي سکریپ یې ځینې جوړ خامه اوس نو عثمان خان چې کوم سټرګل کاوه چې په وراثت کې له خان شهید را پاتې شو نور به پیدا کړي نور عثمان خان به پیدا کړي عثمان خان زموږ حوصلې را پورته کړي عثمان خان د ټول مظلوم قومتو که هغه سندی وي که سراکی وي که پښتون وي که بلوچ هغه په عمل سره دا ثابت شو د په جنازه کې بلوچ وروڼه ډېر لوی هرکلی وي یعنی دا د هر بلوچ د زړه آواز و چې د عثمان خان په خوله په پارلیمنټ کې یا په جلسو کې دا د هر مظلوم سندي او د پښتون آواز و لیکن دا آواز خاموش کوي لیکن دا آوازونه به اوس نور ډېرېږي دا آوازونه به اوس نور غټېږي دا آوازونه به اوس نور درنېږي نو عزیزانو پرېږدئ زیاتره دا ناپوهي او ځوانانو سپین ږیرو خو ډېرې ناپوهي کړي دي ډېرې ناپوهي کړي دي او په هره جرګه او په هره جلسه کې زه ورته وایم چلو د دوی کوتاهیانو د دوی ناپوهۍ چې وطن تعلیم نه و شعور نه و اوس سوشل میډیا راغی په هر کور کې موبایل شته او دا په دې هم خبر یم چې د هغه سپین ږیرو دا انټرسټ پیدا شوی دی و زوی ته وایي زویه ته دا پلانۍ هغه راولګوه چې نن پلاني ځای د پښتونخوا جلسه شوې وه مشر محمود خان څه وایي کم سے کم دومره ایجوکیشن راغلی او زموږ دا نوی یوت دا نوي ځوانان ته ته وایم موږ ټول مسافر یو موږ ټول روان یو دا ګرد محنت خوارۍ دا ستۍ دپاره د ستۍ د یو ښه روښان مستقبل دپاره د یو ښه سیال د سیالۍ د ژوند دپاره دا ټول محنت کوو دا وهل کوټل دا جیلونه دا شهادتونه دا ستۍ دپاره عثمان خان پر خپل ذاتی دولت سر نه دی ورکړی نه دا ستۍ پر سر باندې
د خپل سر ورکړی. نو کوشش وکړو کارکنان ته دا چې یونټي یووالی. دشمن ډېر چالاکه، دشمن ډېر پخوا یې چم نو زده، اوس یې چم د پاچاهي هم زده کړی دی. او په دې به سر خلاصوي چې پرېږدي نه، نه وسایل در پرېږدي، نه غر در پرېږدي، نه کویله در پرېږدي، نه وطن در پرېږدي، هېڅ نه در پرېږدي. په کراچۍ کې یو ملګري د ډوډۍ کړې وه، داسې تر ښار وتلی یو کلی نما ځای و، هلته ورغلم. ډوډۍ خوړلو بعد ډېر ځوانان راننوتل. نو دی تعارف راته وکړي چې دا کاکوزي دی او راغلی دی د کارخان عزیزان دي له کلکه. نو ما ولې راغلی دی؟ نو دوی په خپله راته شروع سو چې اوبه وچې سوې، درختې ورېبل سوې او لوږې نیستۍ په مخه راواخیستو. او نن په کراچۍ په دې سیند په تودو ګرمۍ کې باروالي کوو، د موټرانو ټایرونه مینځو، دا کار کوو. او داسې پلانینګ درته کړی دی، داسې پلان درته جوړ کړی دی د دغې دپاره چې ته به مزدوري کوې، ته به یو مزدور قوم یې. دا ستا لاسونه، دا ستا مټې، دا د ده پکار او په ډېر کم قیمت یې پکار. د دنیا په مارکیټ کې ستا قیمت ډېر کم دی، ستا د لاسو محنت ډېر کم دی. ستا په مقابله کې نور خلک چې هغه په ډالرو کې مزدوري غواړي، ته په 500 باندې چې د یو وخت ډوډۍ نه پکېږي. که یو ورځ ناغه وسوه دا بل ورځ ډوډۍ ته نه لري. د وطن اوبه د وچېږي، باغونه زه وینم چې ځم او راځم ارې ورته لګېدلي دي، ګوټکې ځینې جوړېږي. بله خوا ته ستۍ پیداوار زیاتېږي، انسانان زیاتېږي، د انسانانو ضرورتونه زیاتېږي. مهنګایي چیرې روانه ده؟ هغه ورځ یو ګولۍ ده زه یې خورم په 800 روپۍ ډبی ما اخیستی چې کم وخت دا نوی سلیکټډ حکومت راغلی دی. د دې ګولۍ قیمت ولې په منځ کې بیا به ډریور و نوکر راړې ما ته قیمت نه ومعلوم. هغه ورځ په کراچۍ کې هغه ګولۍ ما هغه ډبی په 2200 روپۍ واخیست، یعنې د 800 روپۍ ګولۍ په 2200 روپۍ. اوس دا ګولۍ چې زه خورم دا خو یو غریب سړي ته هم ضرورت، دا مرض خو یو داسې سړي ته هم لګېدای شي چې هغه د ورځې روزانه کوي. دا خلک به ژوند څنګه کوي؟ وسایل ده رازنیولي دي. نو زه خپل مجلس مشر ناست دی محمود خان مجلس به کوي. دلته یو شعر چې اوس همېړه په چا نه برابرېږي، ته دا وګوره. ورخوله د ملا عثمان غواړي. هسې کوشش کوم، که زما کار نه دی دا. شعر هسې برابر پر واټس اپ باندې لګیا وم، پای کې کمه کونډه دلاسا کم، کمه کونډه دلاسا کړم، کم یتیم قرار قرار کړم، ټول چمن شهید شهید سو، زه کفن پر چا اوار کړم. نو په آخر کې
که د رضا خوښه یو بل به درته وایم یم که د رضا خوښه یو بل به وایم هغه خلکو ته وایم چې په دلته ناست هغه ته نه چې د باندې تر دې سټیډیم د باندې ما چیغه کړه په ښار کې ټول کاڼه ما چیغه کړه په ښار کې ټول کاڼو په ظاهره ګرځېدل خو ټول ویده وو دا ښار عجبه ښار وی زه حیران یم وژل شوو ته یې دعا کړه خپله مړه وژل شوو ته یې دعا کړه خپله مړه دلته خپله په قاضي باندې دعوې وي د دې ښار ټوله ساتونکي خپله غله نه غیرت او نه هم خوند و پکښې پاته نه غیرت او نه هم خوند و پکښې پاته خو دا رنګه ښکارېدل چې پښتانه وو ډېره مننه کور ودان د ملګرو